پلار چا والو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ورونو ته السلام علیکم. نن زه د بریکوټ هسپتال ته راغلی یم او ما چټۍ کړې وه دا ماشوم مې ډاکټر له راویستی و او ما هغه چټۍ دغه والا ورکوله د چټو والا او هغه چټو والا هغه زنانه را سره راغلې ده که نه ما ورته ویل ما سره زنانه ده راغلې او هغې په وجود ما ته یې وویل زنانه سره نه ده راغلې دغه زنانه د نارینهو ډز ځای نه دی د زنانهو ځای په دې بل طرف کې دی. ما ورته ویل چې هغه ته ما 3 پیرې دا ښودلې دی او ته وشو چې ته به یې نه کوزېږي د هغې په وجود هغه بیا ما ته هم هغه چټۍ وانخېسته بیا رانه دوباره چټۍ واخېسته چټۍ رانه څیرې کړه او بیا راباندې ګزارونه وکړل. بیا په دغه ځای کې یو پولیس و هغه بیا راغی دا جګړه یې ولیده په ما باندې ګزارونه وکړل او په هغه ګزارونو زه چوکۍ ته بوتلم نو په دې کې زما نه یوه لور ورکه شوه او دا زوی راسره و نو بیا هغه لور پسې زه ګرځېدم نو هغه بیا دا روډ چېرته مونکې وه او ده راپسې بیا راایسته نو بیا هلته سوراب باچا ورور دی بخمینال او زه بیا را چوکۍ نه راوایستم او زه بیا هسپتال ته راویستم نو دی راسره او دی راسره راغی نو چې بیا زه هم هغه هسپتال ته ورغلم د هغې په وجود هم بیا زموږ علاج دی ونه کړو. نو زه دې ته تاسو ته دا درخواست کوم او دې ته د هسپتال والته دا درخواست کوم چې یاره دا په دې باندې ولیکېږي دا خو زموږ د غریباران یو زموږ د غریبارانو پکې حیثیت نشته او زه بل دا درخواست کوم چې پی ټي آی والا وایي که نه چې موږ وروره هسپتالونه داسې کړي د هسپتالونه داسې کړي هغو په هسپتالونو کې بدماشان ساتلي دي هغو په غریبارانو باندې سورېږي او غریباران وهي او غریباران ناکې باسي نو موږ به چاته زموږ به چاته جاړو موږ به چاته فریاد کوو. نو زه تاسو ته دا درخواست کوم چې یاره تاسو په دې میډیا باندې چې پاکستان ګوټ په ګوټ باندې دا خبره خوره کوي چې د بریکوټ هسپتال څه حل راوځي او چې زما نوم عمر صادق دی او زه د تحصیل بریکوټ یم تلنګ اوسېدونکی یم. د هغې نومونه ما نه راځي ما هغه کسانو نه تپوس وکړم ما ته د دې چټو والا تاسو نوم راکړئ هغه وایي چې څه شوي دی هغه شوي دي او ما له هغه نوم را نه کړو او هغه دغه پولیس چې دی هغه د نجګرام دی د نجګرام او نوم نه راځي دلته کې یو کس کې چاله هغه راباندې ګزارونه وکړل نو هغه ته ما ویل ظالمه ما تا ته څه ویل دي خو ته به راغلی تا به تپوس کړی نو دې راباندې ګزار وکړم نو چوکۍ ته بوتلم په چوکۍ کې دې باندې کړم او دا زوی راسره و دا راسره پولیس نوم چې دی ظهور د نجګرام ظهور احمد هغه و نو ما ته مې ګوره ظالمه ما تا ته څه ویلي ته به راغلی وې تا به ویلي چې څه چل دی تا به تپوس کړو نو د هغې په وجود زما د زوی دومره تبه وه چې دغه شان په دې اوږه باندې مې پروت و او سم ورته خطو او د هغې په وجود زه هغه چوکۍ ته روان کړم او چوکۍ ته یې بوتلم نو بیا خو زه چوکۍ والله پرېښودم وایي چې دا ډاکټر دی ډاکټر ته دا ماشوم وښیه نو بیا چې ما هم راغلم دا ورور راسره میلاو شه ماشوم ورسره هم راغله او دې راسره لاړو د ده په وجود هم بیا هغه ډاکټرانو ما د علاج ونه کړو ورشوې زنانه راغلو نو دا به هنګ هر شي د زنانه بیا هسپتال ته زنانه به یا جوړ یا به نه جوړی موږ دغه وایو چې په دې بریکوټ په هسپتال کې انصاف وشي او دغه ډاکټران د دې ځای نه لرې شي او بل ځای ته بدل شي. تاسو باندې هغوی دا الزام لګوي چې یاره دوی موږ ته هلته کې داسې الفاظ استعمال کړل د هسپتال انچارج وایي او د هغې د وجې نه چې دی نو بیا دغه پولیس اهلکار چې ترمنځه شو د دوی خلاف نه دغه شی پکې نه پولیس ډایرک راغلی دی او څنګه جګړه شو او ډایرک پولیس راغلی په ما یې ګزار کړه چې ډایرک بوالم دا چې دوی اوس دوی نظام لګوي دوی دا خبره هم کوي د کنسل کړي نه زه په دغه هسپتال کې ما کنسل څنګه کول ستاسو یو ماشومه لور چې وه ستاسو سره د غیمې دورانه هغې جړل او دې زوی مې جړل په هغې دوران کې وه بیا چې زه دوی چوکۍ ته بوتلم په دغه دوران کې د ما نه دا لور په دغه ځای کې بېدرکه شو بیا ده ته میلاو شوي وه نو دا صرف دوره دی چې د نوي کیل دی زه صرف پېژندلو والا مې دی او دغه یې پېژنم چې نوي کیل دی نور نه نوم رالازي نه نور څه دغه دی خو دې د الله خوشحاله د هغه په وجود هم د ما نه پاکه علاج ونه کړو وایي دا یې ریجیکټ کړی دی وایي دا هلک وایي دا چټۍ ریجیکټ کړي وایي دا نه کېږي وایي دا نه شي کتلی د هغې په وجود دی بیا ما هغه منامخ سټور والته بوتلو نو هغو ته بیا الیکشن وکړو دوایانې یې راکړې هغوی دا خو مناسبه ده او ما ته یې وایي چې تاسو داسې کار وکړئ چې منامخ دغه د تحصیل ته ورشئ تاسو کې درخواست وکړئ چې دا خو ډېر مناسبه وي څنګه په دې ثابت هسپتال کې تاسو بیا بل کس راته وایي د ایمرجنسي ته مې وړو ایمرجنسي والی دا زما کار نه دی وایي دا بچو ډاکټر ته وښایئ تاسو پکې بیا چې تاسو ته تحصیل ته پکې چټۍ ورکوي نو بیا هم هلته هغه باچا صاحب و هغه باچا صاحب ترمنځ راغی هغه وایي چې څه شوي دي او دا لکه دغه مه کوه ته هم راغلی د دې نه علاوه به تاسو د دې نه اخوا به تاسو د دې محکمې ته د دې کوم افسران چې دی هلته به ځئ یاره موږ خو که دغه خو چې د اخري افسران یې د هغې پورې به هم ګرځو بیا په حیثیت ناظم حبیب الله صاحب تاسو په دې باره کې بسم الله الرحمن الرحیم ټول نه مخکې خو زه د میډیا ډېر شکر ګزاره یم
چې په معمولي او داسې غریبانانو باندې دومره ماشاءالله راشي او موږ ته خبره واورئ. وروره دا څه خبرې چې وکړې دا ما په خپلو سترګو ولیدل او د بیرکوټ هسپتال چې کوم دی ټول نه مخکې خو د 12 بجو نه زه چې یو ډاکټر بیا ناست ونه بل دا چې چیټۍ وشي د خو چیټۍ سره کارو د وهلو سره یې څه کارو دا خو د کوټې دی که د بل ځای ووایي چې چیټۍ وکړي نو هغه دوایي او علاج یې حق دی د سره زنانه نه ونه زنانه خو لازمي نه ده دی زنانه ګوري که ماشوم به ګوري او یوازې دا خبره نه ده که د دې مخې ته د دې بیرکوټ باندې افسرانو په دې اکشن وانخیستو نو موږ به د کوټې او د لنډاکي او د ابوې تحصیل بیرکوټ خلک راوځو او په دې هسپتال د مشرانو نه به تپوس کوو. زه اپیل ټولو محکمو ته کوم چې موږ دا خبره مخې ته ورسوي او دې هسپتال ته ورځو. ناظم صاحب تاسو چې کله د هغه لور بې درکه شو هغه بیا تاسو څنګه وپېژنده دوی ته څنګه په حواله کړه؟ هغه زه په تحصیل کې زما خپل کار او هغه ماشوم یې جړل ما ته تپوس وکړو ما سره نور ملګري وو ما خپل کار پرېښودو بیا پکې ډېر خراب و دا ماشوم نه دومره تبه وه چې ورته ختو دا ما واخیستو بیا نجات پکې دی دا وې هغه زه پېژندم ما ته یې خفه کېږم او دله مونږ علاج کوو ته ځه نو ما خو پې دونه دغه ونه کوم زه علاج د هغې باوجود دی لکه وایي چې ماشومه ده ته ما په دغه کړه او ما یې زه پلار دې روغ دی لکه وهلی نه دی هغه په دې جړل چې لکه زما پلار یې جیل ته بولی او د دوی سره چې دا کم ماشوم و دم جړل دا ماشوم بېهوش و په هغه وخت کې ته خبرې نه کوم دا زیاته تبه صحیح نو تاسو څه غواړئ لکه دلته کې د تحریک انصاف د لیور تېر شوی هغه وپوهوي چې د بریکوټ هسپتال په پوره صوبه کې چې دی یو سټرانګ هسپتال دی د سرټیفیکېټ یې میلاو شوی سهیل باچا دا خو تشې چغې دی تبدیلي به دې ته وایي چې لکه د ماشوم پلار دی والي کېږي علاج څه کې خو دا وهل دې ته لرې کې علاج زه بیا هغه په بل ځای وکړو خو دا الټه په تاڼه کې بند ما په خپل سترګو د سهراب باچا ورور راوکاږو بیا ورسره زه هسپتال ته راغلم د هغې باوجود دله چا علاجونه کوم نو بیا خو یو طرف ته اوس دا الیکشن سټارټ دی او کانډیډیټ نارې وهي دا تېر حکومت داسې تېر شو د غریب ولس پکې دا حل دی بیا الیکشن را روان دی تاسو خپله هم زه خو وایم چې یوازې د هر پارټۍ په دې ایکشن والي او خامخا د دې هسپتال د ډاکټرانو خلاف کیپایار وکړي او نن دې بدل شي او که دا ونه شو سهیل باچا موږ به په جلوس راوځو زموږ سره به د کوټې یار زه خو یم چې 10 منټه مو زیات دي ولې دا هسپتال خو د دو نه دی هسپتال خو زموږ د غریبانانو دپاره روغ دی که نه که د دوی جو موږ به ځان بل وکړو درنګ جهان مننه مهرباني